السلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات العرب والعجم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: إن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم كان تقرع بالأظافير. رواه البخاري أو كما قال رضي الله عنه. ہزار ہزار علم درستا کے ہر آن محبوبہ، ہزار ہزار علم درستا کے ہر آن محبوبہ، لگی لگی کرم شنصب میں دا ایمان محبوبہ. او دا کائنات جملہ ذرے کمی روح نکڑی رب، دا کائنات جملہ ذرے کمی روح نکڑی رب، پہر نفس قسم پر رب تانا قربان محبوبہ. او ازل نتر ابد ہر دم دا رب دا علم پشمار، ویدی تکرار پڑیر تعظیم دا حق بیان محبوبہ. او حس خوخ یم استاد مینی پا انگار کے، حس خوخ یم استاد مینی پا انگار کے، چی با حس خوخ بلبل نوی گلزار کے. او کم ورز چی فدایان تا تشمیرلی شی، کم ورز چی فدایان تا تشمیرلی شی، استا پا مخ می رب حساب کر پدیشمار کے. او تکا اکڑ اجازت زب داخل شم، تکا اکڑ اجازت زب داخل شم پدا کز استر گستاد اسپو قطار کے. او پا محمد امین بلا شک پی غم وی تازگی دوی ہر دم ستا پر رخسار کے. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبنا مخبرا و آمرا: ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. ډیرو قدردانو، مشرانو، کشرانو، خصوصاً بالخصوص سید السادات بقیت السلف حضرت سید عبید اللہ شاہ باچا صاحب اور نور علماء کرام، مشائخ اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیر مبارک، مشرف اور معظم محفل لے. اللہ کریم جل جلالہ دی زمون دا ناستا دا ویل اوریدل پخپل دربار کی قبول و منظور کی، اور من دی پدی خبر و بانی عمل کول توفیق را کی. ډیرو قدردانو، نن مونږ او تاسو دا آغا عظیم ہستے مبارک راغون شویو، دا آغا مبارک مشرف معظم ہستے مبارک راغون شویو، چا مبارک چے حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام خپل بچی حضرت شیس علیہ الصلاۃ والسلام تا تاریخی الفاظ ویلو. چاغ الفاظ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ وسو کتابونو کی را نقل کری دی. چکلا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام مبارک وفات کے دو، نو وفات نمخ کے خپل بچی حضرت شیس علیہ الصلاۃ والسلام تا یو نصیحت کئی، یو خبر ورته کئی چی بچیا یو خبر میں وورا، طول عمر تیر کا، طول جن تیر کا، خو یو خبر میں یاد ساتا چی یو سکنڈ، یو لمحہ، یو منٹ ہم دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہیر نشی. ہر وقت پا دی مبارک بانی درود شریف ہے چی دا مبارک دن ہیر نشی. حضرت شیس علیہ الصلاۃ والسلام ورته عرض کئی چی بابا جان دا مبارک تاسو سنگ پیجنے، سنگت متاثر شوئے، چرتم لیدلے دے. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام مبارک ورته فرمائی زجکل اللہ تبارک و تعالی پیدا کم او ما کی روح واچولو، ما چکل سترگی کلاو کے اللہ تبارک و تعالی ز جنت داخل کم، چی جنت کی وما کم طرف تا نظر کولو التبا دا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نم لکلے شویو. کما ونو تکتو پا ونم دا دی مبارک نم لکلے شویو، دا ونو پا پانم دا دی مبارک نم لکلے شویو، دا جنت پلوخم د دې مبارک نوم لیکلی شوی و، د جنت
په دروازوم د دې مبارک نوم لیکلی شوی و، د حورو په تندوم د دې مبارک نوم لیکلی شوی و. او دا خو پرېږده چې کله ما عرش معلا ته نظر وکړو، په عرش معلا کې د الله تبارک وتعالی نوم سره سره د رسول الله مبارک نوم لیکلی نو الحمدلله والشکر لله چې نن موږ دا غازي مسجد مبارک راغون شوي یو او دا ځان دپاره د سعادت خبره ګڼو، دا ځان دپاره د جنت دپاره د یو سبب خبره ګڼو او راغلیو ګناهونو سره، راغلیو معاصیو سره انشاءالله تبارک وتعالی دا مو عقیده ده چې دې ځای نه پاسو رب العالمین جل جلاله به راته ټول ګناهونه معاف کړي. ډېرو قدردانو په دې محافلو په دې مجالسو کې علما کرام په متعدد موضوعاتو باندې مختلف موضوعاتو باندې خبرې کوي، خو زه نن تاسو ته هغه موضوع بیانوم چې دور حاضر کې د هغې بیانول لازم دی، دور حاضر کې په هغې باندې عمل کول لازم دی، دور حاضر کې هغې ته عملي جامه اغوستل لازم دی. او هغه موضوع د آقا انعامدار مدنی تاجدار احمد مختار جناب احمد محمود محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم آداب مبارک دي. او ادب یو داسې ناشنا څیز دی، ادب یو داسې ښکلی څیز دی چې چا په حالت د کفر کې د دې مبارکو ادب کړی دی، په حالت د کفر کې د دې مبارکو دربار تعظیم کړی دی. رب العالمین جل جلاله هغه د کفر نه راویستلی دی، ایمان ته یې داخل کړی دی، جهنم نه یې راویستلی دی او جنت ته یې داخل کړی دی. او بې ادبي یو دومره بېکاره څیز دی چې چا په حالت د ایمان کې د دې مبارکو بې ادبي کړې ده، په حالت د ایمان کې د دې مبارکو دربار تعظیم نه دی کړی، رب العالمین جل جلاله د ایمان نه خلاص کړی دی، کفر ته داخل کړی دی او د جنت نه روباسلی او جهنم ته داخل کړی دی. که موږ او تاسو د صحابه کرامو په زمن باندې نظر واچو، که صحابه کرامو د حضور علیه الصلاة والسلام د دربار ادب کړی دی، که من وجهه نه کړی دی، که من کل الوجوه کړی دی، رب العالمین جل جلاله په کفر باندې نه دی پرېښی، په بدبختۍ باندې نه دی پرېښی. د حضور علیه الصلاة والسلام صحابه یې ګرځولي دي، د جانان مبارک صحبت یې وله ورکړی دی. او دغه ادب دغه تعظیم دغه احترام چې صحابه کرامو د حضور علیه الصلاة والسلام کړی دی، رب العالمین جل جلاله داسې مرتبې ورکړي دي، داسې اعلی مرتبه باندې فائز کړي دي چې رسول الله مبارک په خپله باندې فرمایي چې اصحابي کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم، چې زما صحابه کرام د اسمان د ستورو په شان دي، که تاسو د چا اقتدا کوئ تاسو په هدایت باندې به تاسو به کامیاب یې. ورې په دغه زمانه کې منافقان هم په حضور علیه الصلاة والسلام باندې ایمان هم راوړو، جانان مبارک خوا ته به سجدې کولې، جانان مبارک مماحیت کې به سجدې کولې. او زه وایم د هغه سجدې نه د دنیا ټولې سجدې قربان شه، د هغه عبادتونو نه د دنیا ټول عبادتونه قربان شه، د هغه ریاضتونو نه د دنیا ټول ریاضتونه قربان شه، جنتونه ته قربان شه، دارین ته قربان شه. کوم عبادت کومه سجده چې د حضور علیه الصلاة والسلام په خوا کې لګېدلې وي، دې منافقانو هغه سجدې هم کړې وي. د صحابه کرامو نه به یې غټې ګیرې وې، صحابه کرامو نه به سره غټې تسبیح وې، جهاد به دوی کولو، صدقه به دوی ورکوله، زکات به دوی کولو، خو دې نه باوجود چې د حضور علیه الصلاة والسلام دربار ادب پکې نه و، د جانان مبارک په دربار باندې اعتقاد نه و، احترام یې نه و پکې. رب العالمین جل جلاله په خپله باندې فرمایي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، چې محبوب علیه الصلاة والسلام دا منافقان چې ستا دربار تعظیم پکې نشته، ستا دربار ادب پکې نشته، ستا دربار باندې اعتقاد نشته، دوی د جهنم په آخره حصه کې دي. او چا چې دوی مبارکو باندې اعتقاد و، دی مبارکو دربار احترام وکړي، هغې دپاره رب العالمین جل جلاله فرمایي رضی الله عنهم ورضوا عنه، خلکو واورئ زه دې نه راضي یم نو دوی زما نه راضي شي. دا فرق و په صحابه کرامو منافقانو کې، دواړه د یو زمانې خلکو په یو نبي باندې ایمان راوړی و، خو ما به الفرق هغه رب العالمین جل جلاله د حضور علیه الصلاة والسلام دربار آداب مقرر کړو. ډېرو قدردانو د حضور علیه الصلاة والسلام د دربار آداب بیانول نه مخکې تاسو ته یو ډېره ښکلې نقطه وایم، او هغه دا چې دا د دنیا قانون او قاعده ده. د لوی ذات آداب به ښکته ذات بیانوي، د اعلی ذات آداب به ادنا ذات بیانوي. مثلا
وزیر اعظم دی داغه آداب کته سړی بیانوي چې وزیر اعظم دې ټایم کې دا کوي دې ټایم کې دا کوي دې ټایم کې خلکو سره ملاویږي نو وزیر آداب کته سړی بیانوي خو چې کله د حضور علیه السلام خبر راغه د جانان مبارک خبر رااله رب العالمین جل جلاله دا ټول قانون ورته بدل کو رب العالمین جل جلاله خالق دی اعلی دی حضور علیه السلام د الله تبارک وتعالی په نسبت سره ادنا دی رب العالمین جل جلاله په خپل باندې آداب بیان کړي زه تاسو ته قرآن مجید بیانوم کتاب الله درته بیانوم چې رب العالمین جل جلاله دی مبارک آداب څنګه بیان کړي دي نن سبا په ختمو کې ادب ختم شو تعظیم پکې ختم شو حالانکه رب العالمین جل جلاله په متعدد آیاتونو کې فرمای رب العالمین جل جلاله فرمای چې اول د آیات دغه شان نزول دار چې تفسیر کبیر تفسیر خازن تفسیر قرطبی د دې لاندې لیکلي دي چې یا صحابه کرامو د حضور علیه السلام نه مخکې قرباني وکړه جانان مبارک لا نه وکړي او صحابه کرامو وکړه او بل روایت دا دی چې یا صحابه کرامو د رمضان شریف مبارک روزه ونیوله حضور علیه السلام لا نه ونیولې زه تاسو نه تپوس کوم صحابه کرامو غلط کار کړی دی غلط کار په نه دی کړی قرباني کول عبادت دی روزه نیول عبادت دی او چې کله حضور علیه السلام نه وکړي اور صحابہ کراموں کا رب العالمین جل جلالہ فرمائی یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ اے ایمان خاوندانو تاسو د الله او د رسول په یو کار کې مخکې کېږئ یعنی حاصله معنی دا شوه چې هغه عبادت هغه قرباني هغه روزه د پتن درو لګي چې رسول الله مبارک نه کړو تاسو کوي په دې آیات کریمه کې بل خبره ده چې رب العالمین جل جلاله فرمای چې تاسو د الله او د رسول نه مخکې کېږئ صحابه کرام د چا نه مخکې شوي الله نه مخکې شوي که د رسول الله مبارک نه مخکې شوي ځکه الله تبارک وتعالی نه څوک نشي مخکې کېدی هو الاول والآخر والظاهر والباطن هغه خو اول او آخر دی خدای پاک نه څوک نشي مخکې کېدی د صحابه کرام مخکې شوي د رسول الله مبارک نه مخکې شوي دي خو بیا هم رب العالمین جل جلاله فرمایي چې تاسو د الله او د هغه د رسول نه مخکې کېږئ یعنی معنی یې دا ده د حضور علیه السلام نه په کار کې یو کار کې مخکې کېدل داسې ګناه لري لکه د الله نه په یو کار کې مخکې کېدل حضور رب العالمین جل جلاله یې دربار عذاب داسې بیان کړي دي بل ځای کې رب العالمین جل جلاله فرمایي چې د هغې شان نزول دا دی چې حضور علیه السلام په دربار کې تشریف فرماو او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دی مبارکم تشریف فرماو چې په یو خبره کې باز شروع شو او آواز دومره تیز شو چې حتی ارتفعت اصواتهما چې دواړه اوازونه اوچت شو په دربار د رسول الله مبارک اوازونه اوچت شو که موږ او تاسو حاضر ته نظر وکړو ظاهر ته نو دا یو بل سره ملګري دي او داسې ملګري چې بچپن ملګري دي او د بچپن ملګرو په خوا کې په منځ کې څوک نشي راتلی که د خوشحالۍ خبره وي او که د خفګان خبره وي څوک منځ کې نشي راتلی خو چې کله دې صحابه کرامو اوازونه اوچت شو او د رسول الله مبارک اواز په هغې کې پټ شو رب العالمین جل جلاله منځ ته راغلی او په جلالي الفاظ سره خطاب کوي رب العالمین جل جلاله فرمای یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اے د ایمان خاوندانو رب العالمین جل جلاله کفار ته نه دی لګیا مسلمانانو ته لګیا دی اے د ایمان خاوندانو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی تاسو خپل اوازونه د رسول الله مبارک په اواز باندې مو چتوي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض او هغه شان خبرې مور سره مکوي لکه څنګه چې یو بل سره کوي او که شرط بیا په आवाज اوچت کو او یا مور سره هغه شان خبرې وکړي لکه څنګه چې یو بل سره کوي ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون ټول اعمال بدل ضایع کړي او تاسو پته نه لګېدلې رب العالمین جل جلاله د حضور علیه السلام دربار آداب په موقع باندې صحابه کرام نه دي معاف کړي رټنه ورکړې ده زورنه ورکړې ده په دې آیات کریمه کې تفسیر قرطبی یو بل خبره لیکلې ده افرمای چې یو بل صحابي ثابت ابن قیس ابن شماس رضی الله عنه دی مبارکو قدرتی آواز تیز و ځکه بعضې خلک داسې وي چې د هغې قدرتي آواز تیز وي چې هغه کله دا آیت کریمه واورېدو ډېر زیات پریشانه شو او ویل چې چېرته دا آیات زما په حق کې نازل شوی دی زما ټول اعمال خو ضایع شو ما نه خو الله تبارک وتعالی خفه شوی دی ما خو د حضور علیه السلام د دربار بېادبي کړې ده مبارک کور ته لاړو او خپلې ښځې ته وایي چې ما کې پړی واچوه او ځناورانو سره مې بندي کړه
ځکه زما په آواز په رسول الله مبارک په آواز باندې آواز اوچت شوی دی ما زناوران سره بندي کا ځان یې زناوران سره بندي کو څو ورځې وشوې دا صحابي د حضور علیه الصلاۃ والسلام دربار کې حاضري نه کوي جانان مبارک تپوس کوي چې ثابت ابن قیس ابن شماس څه شو حضرت عبدالله عمر بن العاص رضی الله عنه ورته عرض کوي چې قربان زه به لاړ شمه کور ته او بیا ګورم چې دا صحابي کله لاړو او ښځې نه یې ورله تپوس وکړو هغه زناوران طرف ته ورته اشاره وکړه چې هلته ځان تړلی دی دا مبارک چې کله هلته ورغو او ګوري نو ثابت ابن قیس ابن شماس رضی الله عنه ډېر عجیبه حالت کې پروت دی په مرۍ کې پړی دی او همدا خبره کوي چې زما اواز به رسول الله مبارک په اواز باندې اوچت شوی دی صحابي ورته وایي دا ستا په حق کې نه دی نازل شوی رسول الله مبارک دربار ته حاضر وکړه وایي نه دا زما په حق کې نازل شوی دی هغه صحابي واپس د حضور علیه السلام دربار ته رالو او عرض کوي چې قربان هغه وایي چې دا آیات زما په حق کې نازل شوی دی رسول الله مبارک په خندا شو وایي هغه ته وایه چې راځه دا ستا په حق کې نه دی نازل شوی د دې شان نزول جدا دی ته مه خفه کېږه دا صحابي واپس لاړو او ورته وایي خو ستا لپاره د خوشخبري وي جانان مبارک راته پخپله وفرمایل چې دا آیات ستا په حق کې نه دی نازل شوی ډېرې زیاتې اوښکې وبهیولې او هغې نه پس وایي چې ځم در سره خو یو کار به کوې دا پړې به زما د مرۍ نه خوا کړي ما به همداسې ځان بوځي د قیدیانو د غلامانو په شکل کې ما رسول الله دربار ته وروله چې کله دا صحابي د حضور علیه الصلاۃ والسلام دربار کې حاضر شو جانان مبارک ګوري چې یو عجیبه کیفیت دی په مرۍ کې پړی دی او هغه بل صحابي هغه پړی نیولی دی او د قیدیانو غلامانو په شکل کې را روان دی رسول الله مبارک ډېر زیات خوشحاله شو اگر که آیات دره په حق کې نه دی نازل شوی خو ده چې زما دربار کوم تعظیم وکړو زما دربار کوم ادب یې وکړو حضور علیه الصلاۃ والسلام درې خوشخبرۍ ورته بیانوي جانان مبارک ورته فرمایي اما ترضا ان تعیش حمیده صحابي ته چې څومره ژوند تېری څومره عمر تېری رب العالمین جل جلاله په تا باندې مشکلات نه راولي ټول مشکلات به دله حل کوي وتقتل شهیدا او چې کله الله تبارک وتعالی تعالی مرګ راولي مرګ به عام مرګ نه وي مرګ به دله شهادت راولي وتدخل الجنة بالسلام او چې کله د قیامت ورځ شي او حساب او کتاب شروع شي رب العالمین جل جلاله تا بغیر حساب او کتاب جنت ته داخل دا د حضور علیه الصلاۃ والسلام د دربار آدابو د صحابه کرامو د دې مبارکو دربار آداب څنګه کړو زه تاسو ته دې مبارکو هغه ادب بیانوم چې په عباداتو کې هم د دې مبارکو ادب خیال ساتي چې الله تبارک وتعالی عبادات کې په هغې کې هم د دې مبارکو دربار خیال ساتي د ادب مبارکو خیال به ساتي مشهور آیات کریمه دی چې هغې شان نزول دا دی چې حضرت قتاده رضی الله عنه مبارک دا مبارک په مونځ باندې ولاړو چې حضور علیه الصلاۃ والسلام ورته آواز وکړو چې فلانیه دی خوا راشي حضرت قتاده رضی الله مبارک فرمایي ډېر زیات پریشانه شو چې اوس څه وکړمه الله تبارک وتعالی ته عبادت پوره کړم که حضور علیه الصلاۃ والسلام دربار کې حاضري وکړم څه وکړمه ډېر زیات سوچ کې شو اخر یې فیصله په دې وکړه چې د حضور علیه السلام د الله تبارک وتعالی عبادت به پوره کړم بیا ولا جانات مبارک دربار ته حاضري وکړم په ښه سوچ باندې په ښه نیت باندې هغه عبادت پوره کړو او چې کله د حضور علیه الصلاۃ والسلام دربار کې حاضري وکړه جانان مبارک ورته فرمایي چې تا صحابي چې کله مې درته آواز وکړو چېرته وې ما منعک ان تجیبني اذ دعوتک چې کله مې درته آواز وکړو چېرته وې ولې رانغلې وی قربان كنت فی الصلاة یا رسول الله په مونځ باندې ولاړ رسول الله مبارک څه ونه ویل الله تبارک وتعالی ډارک آیت کریمه نازل کو یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم چې د ایمان خاوندانو تاسو ته چې کله رسول الله په یو خبره باندې حکم وکړي یو خبره باندې ته بلنه وکړي زما عبادت ته به نه ګورئ دا به نه وایه چې الله تبارک وتعالی ورته ولاړ حضور علیه الصلاۃ والسلام دربار کې څنګه حاضر وکړم نه نه زما عبادت هم پرېږدی زما مونځ هم پرېږدی حضور علیه الصلاۃ والسلام دربار کې حاضري کوئ چې کله صحابه کرامو دا آیات کریمه واورېدو نو پته ورته ولګېده د حضور علیه الصلاۃ والسلام د دربار ډېر زیات اهمیت دی غرایب القرآن د دې آیات کریمه لاندې بله خبره لیکلې ده چې څو ورځې پس یو بل صحابي په مونځ باندې ولاړو رسول الله مبارک ورته بلنه آواز یې ورته وکړو هغه صحابي 2 رکعته کړو مونځ یې پرېښو رسول الله مبارک دربار کې حاضري وکړه جانان مبارک ورته پیسې ورکړي چې لاړ شه او د بازار نه څه سودا راوړه هغه صحابي لاړو چې کله واپس راغو رسول الله مبارک تپوس کوي چې کله مې درته آواز وکړو چېرته وې قربان په مونځ باندې ولاړو ما وایي 100 رکعته یې کړو وایي 2 رکعته مې کړو جانان مبارک ورته فرمایي 2 رکعته ورپسې نور وکړه الله به ټول مونځ ثواب درکړي دلته اوس خبره دا ده نقطه دا ده چې زمونږ اسلام زمونږ شریعت دا وایي چې
له قبلې نه واوړېدو مونځ ماتېږي چې په مونځ کې تګ وکړو مونځ ماتېږي مونځ کې خبرې وکړي مونځ ماتېږي دې صحابي خبرې هم کړې دي مخ یې هم د قبلې نه اورېدلی دی بازار ته هم پکې تللی دی او بیا هم مونځ نه ماتېږي د دې وجه څه ده د دې وجه قاضي ثناء الله پانی پتی په تفسیر مظهری کې لیکلی ده چې اجابت الرسول لا يقطع الصلاة چې د رسول الله مبارک په یو خبره باندې بلنه کول د رسول الله مبارک په دربار ته راشي او د رسول الله مبارک خدمت کول داسې ده چې دا د الله تبارک وتعالی عبادت دی نو که دې صحابي اگر که مخ قبلې نه اورېدلی دی اگر که تګ یې پکې کړی دی اگر که خبرې پکې کړې دي خو اوس هم د الله تبارک وتعالی په عبادت کې دی ځکه یې مونږ نه دی مات شوی رب العالمین جل جلاله مونږ ته د حضور علیه السلام دربار داسې آداب بیان کړي دي او دا آداب مونږ تاسو اسلاف ښودلي دي الحمدلله که نن مونږ او تاسو د لبیک یا رسول الله نارې وهو که نه مونږ د نعت اورېدو سره مخونه ښایسته کېږي غوږونه هم ښایسته کېږي سترګې هم ښایسته کېږي دا د هغه اسلافو برکت دی چې هغې راته وویل مونږ ورته غوږ ایښی و اسلاف مونږ د دې مبارکو دربار په آداب کتابونو کې ولیکل مونږ پې سترګې ولګېدې مونږ د حضور علیه السلام دربار هغه آداب وپېژندل او راشئ زه تاسو ته د خپل امام اعلی حضرت امام عشق و محبت الشاه امام احمد رضا خان فاضل بریلوي رحمت الله تعالی علیه د دې مبارکو دربار آداب یو جلک بیان کړم دې مبارکو له په فتاوی رضویه کې یو فتوا راغله چې یو مولانا دی او د حضور علیه السلام په باره کې یتیم لیکلی دی اعلی حضرت رحمت الله تعالی علیه په جلال کې راغو او فرمایي چې دې مولانا ته نور څه په نظر باندې رانغه حضور علیه السلام له رب العالمین جل جلاله څومره کمالات ورکړي دي او تاسو ته پته شته امام زرقانی رحمت الله تعالی علیه لیکي چې رب العالمین جل جلاله چې حضور علیه السلام له کوم صفات ورکړي دي کوم کمالات ورکړي دي او هغه ښکاره شوي دي هغه کمالات چې ښکاره شوي دي د په مقابله کې هغه کمالات چې نه دي ښکاره شوي داسې مثال لري لکه سمندر په مقابله کې یو ساز کې چې کوم ښکاره شوي نه دي هغې په مقابله کې دا کمالات دومره مثال لري که سمندر په مقابله کې یو ساز کې رب العالمین جل جلاله حضور علیه السلام ته ډېر کمالات ورکړي دي ډېر خصوصیات یې ورکړي دي د نور څه په نظر باندې رانغه د حضور علیه السلام بار کې صرف یتیم ولیکلو اعلی حضرت رحمت الله تعالی علیه قلم راواغستو او داسې مبارک الفاظ یې ولیکل چې تر قیامته پورې د حضور عاشقانو لپاره به دا د فخر خبره په دې هم فخر کوي چې الله تبارک وتعالی موږ له امام راکړی دی امام د اعلی حضرت رحمت الله تعالی علیه په شان راکړی دی او په حضور علیه السلام باندې به تر قیامته پورې درود و سلام وایي اعلی حضرت رحمت الله تعالی علیه لګیا شو چې حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رقاب معطي منعم قسم قيوم ولي علي 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 كاشف الكرب رافع الرتم معين كافي حفيظ وافي شفي شافي عفو عافي غفور جميل عزيز جليل وهاب كريم غني عظيم خليفة مطلق حضرت رب مالك الناس ديان العرب ولي الفضل جلي الأفضال رفيع المثل ممتنع الأمثال صلى الله عليه وسلم لبيك يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول بل ځای کې په فتاوی رضویه کې دې مبارک باندې تپوس کېږي چې دنیا کې ټول نه زیات پاکوالی په څه کې کم څیز کې دی که زه تاسو نه تپوس وکړم څوک به یو جواب راکوي څوک بل جواب به راکوي اعلی حضرت رحمت الله تعالی علیه چې کله تپوس وشو چې په دنیا کې ټول نه زیات پاکوالی په کوم څیز کې دی دا مبارک فرمایي قمیص طرف تقدیس چې هغه قمیص مبارک چې هغه حضور علیه السلام زیب تن کړی وي جانان مبارک بدن سره تر شوي وي هغې کې رب العالمین جل جلاله داسې پاکي پیدا کا چې هغه پاکي نه په اسمانونو کې شته هغه پاکي نه په ځمکو کې شته هغه پاکي نه په جنتونو کې شته تر دې پورې چې هغه پاکي نه په عرش معلی کې شته دې مبارکو نه بل ځای کې تپوس کېږي چې قربان تاسو خو وایئ چې د حضور علیه السلام جامې چېرته نه دي ګنده شوې بلکې حالان کې ډېر روایتونه داسې شته چې حضور علیه السلام په خوره باندې ناسته کړې ده په شګه باندې ناسته کړې ده او دا لازمه خبره ده که په خاورو باندې کښېنې په شګو باندې کښېنې جامې خامخا ګنده کېږي دا مبارک ولې د عشق او د محبت نه ډک جواب ورکوي دا مبارک ورته فرمایي چې بل چا په حق کې ووایه چې جامې ګنده شوې خو رسول الله مبارک په حق کې به داسې نه وی بلکې داسې ووایه چې جانان مبارک کله په دې خاورو باندې کېناستو یا جانان مبارک په شګو باندې ناست دی نو دا شګې او دا خاورې چې د رسول الله مبارک بدن سره ټچ شوي دي د جامو سره ټچ شوي دي داسې ووایه چې د خاورو او د شګو رسول الله مبارک سره مینه کړې ده
دا خو د حضور علیه السلام هغه آدابو چې هغه د مبارکو ذات مبارکه او اوصاف مبارکات دربار سره راشي. زه تاسو سره خپل باباجي فخر کشمیر مجاهد کبیر حضرت الحاج محمد امین باباجي رحمت الله تعالی علیه د آدابو یو جلک بیان کوم. دی مبارکو چې د حضور علیه السلام د خاص د کوم څیز نسبت راغلی دی چې هغې څنګه ادب فرمایلی دی. دا مبارکو چې کله مری زخمي وه او په سرینګر په جنګ کې مری زخمي شوه نو هغه زخم یې خراب شو. ډاکټر والا اپریشن وکړو او دی مبارکو ته یې عرض وکړو چې قربان تاسو به کټ نه راپاسئ، که مونځ هم کوئ نو په اشارو سره یې کوئ، د کټ نه به نه راپاسئ. دې کې یو صاحب د دې مبارکو تپوس ته راغو، د کور نه یو چینک راووتو. هغه چینک چې کله صاحب ځان ته چای واچوله هغه چینک یې وزمو کې خوب باباجي ډایرکټ راپاسېدو. هغه چینک یې د په لاس کې ونیو. دا صاحب ورته عرض کړي چې قربان تاسو خو ډاکټر منې کړی چې تاسو به د کټ نه هم نه راپاسئ. دا مبارک ورته فرمایي څنګه به نه راپاسېدمه، دا کوم چینک چې تا په ځمکه ایښو دا ځمکه ایښودو چینک نه و، بلکې د دې چینک د نسبت د حضور علیه السلام د خاص سره راغلی دی، زه به څنګه نه راپاسېدمه. ځکه مبارک پخپله فرمایي چې د درس پو ته کم ګورې دلبره، چې د درس پو ته کم ګورې دلبره، خدای مې مه کړه هسې شان بې ادبه، او ستا د درخواست په ګل د جنت ورکم، خدای مې مه کړه دومره بې مناسبه، او د محمد امین غمجن زړه داسې ادا کړي دلربا ستا په شان نشته څوک زیبا. دی مبارک به چې کله حج له بدلو یا عمرې له بدلو او چې کله به حجاز ته ورسېدو خپل پړې مبارکې به یې وایستې او هغه ګرمه شګه هغه ګرمې خاورې چې څوک سیکنډ باندې هغې باندې خپې نه شي ږدی، دا مبارک به خپې له خپې په هغې باندې روانو او فرمایل به یې زړګي سترګې لګوه د قدم لاره نه ده، حضرت به ایخي قدمونه دومره خواره نه ده، او په دې کوڅو کې به جبریل علیه السلام خپې ابله له شوقه تللو وروره ستا د خپو لپاره نه ده، او سلام د محمد امین عاج کړی په حضور د محبوب جولۍ خالي راوړلی چا له دې درباره نه ده. دې مبارکو حضور علیه السلام دربار سره یو عجبه کیفیت و، یو عجبه حالت و. ځکه مبارک پخپله فرمایي، دا مبارک پخپله فرمایي په ما فرض دی د زیبا جانان لحاظ، په ما فرض دی د زیبا جانان لحاظ، زه چرې نه کړم د مال و جان لحاظ، او مال و جان مې زار د یار تر خاک پاشه، بلکې دې نه یې ډېر په ما دی ګران لحاظ، او ما د شمار د خپلو سپو نه بهر نه کړي، ما د شمار د خپلو سپو نه بهر نه کړي، یاره وکړه زما ناتاوان لحاظ، او ما ستا مینه خپل دین و ایمان ګڼلی، څنګ به نه کړم د خپل دین ایمان لحاظ، او مور او پلار زار شه د محمد امین تا نه نه پوهېږم خو دې کړم څه شان لحاظ. ډېرو قدردانو زه تاسو ته اوس د هغه شخصیت خبره کومه چې هغه شخصیت خلک ځان له په حادیثو کې سند ګرځوي. حضرت شاه ولی الله رحمه الله دې مبارکو یو قصیده لیکلې ده، هغې کې څه اشعار فرمایي د حضور علیه السلام د اداو متعلق څه اشعار فرمایي. دا مبارک فرمایي ان تمدح رسول الله یوما فحاذر ان تقصر فی الثناء. دا مبارک فرمایي چې کله د یو ورځ حضور علیه السلام صفت خوانۍ ته زړه وشو، یو ورځ د حضور علیه السلام نعت خوانۍ ته زړه وشو، فحاذر ان تقصر فی الثناء. نو دا خبره یاد ساته چې د حضور علیه السلام صفت خوانۍ کې دنه کوتاهي ونه شي، کموالی پکې دنه را نه شي، نقص پکې دنه را نه شي. او بیا فرمایي وحاشا ان تقول له المعالی به کل المعالی والعلائی. دا مبارک فرمایي که چېرته یو ورځ حضور علیه السلام په اوچت ځای باندې ناست دي نو داسې به نه وی چې رسول الله مبارک ځکه اوچت ښکاري چې په اوچت ځای باندې ناست دی، نه داسې به نه وی، بلکې داسې ووایه چې دا ځای ځکه اوچت ښکاري چې رسول الله مبارک پرې ناست دی. ډېرو قدردانو دې صحابه کرامو دې اسلافو به د حضور علیه السلام دربار سره ادب ولې نه کولو، تعظیم به یې ولې نه کولو، ځکه چې رب العالمین جل جلاله چې حضور علیه السلام نه کوم کمالات ورکړي دي، کوم خصوصیات یې ورکړي دي، کوم امتیازات یې ورکړي دي، هغه خو بې مثله او بې مثاله دي. که زه تاسو د دې مبارکو شجاعت مبارک بیان کړم، که د دې مبارکو سخاوت بیان کړم، که د دې مبارکو حسن مبارک بیان کړم، دې مبارکو له رب العالمین جل جلاله بې مثله او بې مثاله صفات ورکړو. د حضور علیه السلام په شجاعت باندې تاسو ته یو واقعه بیانومه چې حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایي چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اشجع الناس، چې رسول الله مبارک په ټولو خلکو کې د ټول نه زیات بهادر و. چې کله د جنگ حنین په موقع باندې صحابه کرام د جنگ میدان ته لاړو او په اول ځل باندې لږه خوا دې خوا شو، نو حضور علیه السلام تنها په میدان کې ولاړو
او په اسم مبارکه باندې ناست یو، مخامخ 400 کسان دي، په نیزو باندې حملې کوي، په تورو باندې حملې کوي. دا مبارک تنها ولاړ دی. صحابي قسم خوري چې قسم په ذات ته خدای چې رسول الله مبارک تنها ولاړو او فرمایلی چې انا النبی لا کذب، چې زه نبي یم او دا دروغ نه دي، او د هغه عبدالمطلب بچی یم چې چا د وضو ابرهی لشکر په یوازې باندې مقابله کړې. بل حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمای چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اجود الناس، چې رسول الله مبارک په ټولو خلکو کې د ټولو خلکو نه زیات سخي و. حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ مبارک یو ځل د مکې په ښار کې روانو چې ګوري څه خلک را جمع شوي دي، او هغې ته یو کس لګیا دی عدي ابن خاتم، دا د خاتم طایي بچی دی. خاتم طایي یو ډېر مشهور سخي تېر شوی دی، هغه لګیا دی او خلکو د خپل پلار د سخاوت کیسې کوي. حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ ورته ورغلی او ورته وایي دا څه چل شروع دی؟ هغې ورته عرض کړي چې قربان دغه شان د خاتم طایي زوی راغلی دی او مونږ ته د خپل پلار د سخاوت کیسې کوي، زما پلار داسې سخي و، زما پلار داسې سخي و. حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي ما ته هم د خپل پلار د سخاوت کیسه وکړه، او ورته وایي قربان زما د پلار دربار 11 دروازې وي، او چې کله یو سوال کوونکی په یو دروازه باندې رالو او زما پلار نه به څه وغوښته او زما پلار به ورله هغه ورکړو، هغه سوال کوونکی به چې کله په دویمه دروازه باندې راغو زما پلار به منې کولو نه، په دویمه به یې موله ورکول. چې هغه به کله په درېیمه باندې راغو په درېیمه به یې موله ورکول. چې هغه به کله په څلورمه راغو په څلورمه به یې موله ورکول. که هغه به کله په پنځمه باندې راغو منې کولو به یې نه، په پنځمه به یې موله ورکول. تر دې پورې هغه په 11 دروازو باندې هماغه سوال کوونکی به راغو زما پلار به منې کولو نه، چې څه به یې غوښتا به یې وله ورکول. حضرت امام حسین رضی الله عنه مبارک ورته فرمایي تا خو ما د خپل پلار د سخاوت کیسه وکړه، خو زه هم درته وایم ستا د پلار په سخاوت کې نقص و، ستا د پلار سخاوت ناقص و، کموالی و پکې، ځکه چې یو سوال کوونکی په یو دروازه باندې راغلو هغه ته حاجت سوچ په درېیمه دروازه به راتلو، حاجت ورته سوچ په درېیمه به راتلو، حاجت ورته سوچ په 11مه دروازه باندې به راتلو. دې نه پته لګي چې ستا د پلار په سخاوت کې نقص و، کموالی و پکې. راشي زه تاسو خپل نیکه مبارک د سخاوت په کیسه وکړم. زما جانان مبارک دربار نه 11 دروازې وي، د کجورو د پاڼو جوړه شوې یو دروازه وه، خو چې کله به یو سوال کوونکی زما جانان مبارک په دربار باندې رالو زما جانان مبارک نه به یې څه وغوښته او زما جانان مبارک به ورله ورکړو، تر مرګه پورې به هغه بیا بل چا ته نه محتاجه کېدو، کامل او مکمل به وګرځېدو. سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں، جو مانگ لیا مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بات نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ، جو لی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. بل حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس، کہ رسول اللہ مبارک په ټولو خلکو کې د ټولو خلکو نه زیات حسین و. حضرت جابر ابن سمورا رضی الله عنه مبارک فرمایي چې دا 14مې سپوږمۍ شپه وه او جانان مبارک بهر تشریف فرماو. ما ویل راشه نن خدا وګوره چې جانان مبارک ډېر زیات ښایسته دی که 14مې سپوږمۍ ښایسته ده. زه چې کله راغم کله به جانان مبارک ته کتو، کله به 14مې سپوږمۍ ته کتو، کله به دوی مبارکو ته کتو، کله به 14مې سپوږمۍ ته کتو. زه اخره کې په دې خبره باندې مجبوره شوم چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم احسن من القمر، چې رسول الله مبارک د 14مې سپوږمۍ نه زیات حسین او زیات ښایسته دی. ځکه زما باباجي مبارک فرمایي مخ د یار شمس او قمر سره یو نه دي، ستا زلفان مشک او عنبر سره یو نه دي، او چرته نرګس شیلا غزاله چرته حیف دي دغه ستا بصر سره یو نه دي، او چرته ستا آبرو محراب او کمان چرته ستا قد سروې صنوبر سره یو نه دي، او چې له زخمه یې مجروح صحت نه غواړي ستا مجګان تیر او نشتر سره یو نه دي، او چې یې دواړه کونه نه رسي بهاته ستا سپین غاښ در او ګوهر سره یو نه دي، او د مسیح د لاس مرهم او پټۍ دواړه دلربا او ستا پرهر سره یو نه دي، آینه د سکندر جام د جمشید ستا د کم شیدا جګر سره یو نه دي، او مخ د هر بلبل او هر گل ستا له مخه د محمد امین دفتر سره یو نه دي. راشد تاسو د حضور علیه السلام حسن مبارک بیان کم چې جانان مبارک و دوحا چهره مبارک څنګه وه، د جانان مبارک واللیل زلف مبارک څنګه وې. فرمایي چې عن الحسن بن علي قال سألت خالي ابن ابي هالة
وكان وصافا عن حيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن انفرقت عقيقته فرق وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ في غير قرن بينهما عرق يدره الغضب وأقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم كسر اللحية سهل الخدين دليع الفم مفلد الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيل دميته في صفاء الفدة معتدل الخلق بادنا متماسكا سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيدا ما بين المنكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك شعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الأطراف خمسان الأخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال قلعا يقطو تكفيا ويمشي هونا زريع المشية إذا مشى كأنما ينحت من سبب وإذا التفت جميعا قافل الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدأ من لقي بالسلام. دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کمالات تی دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام خصوصیات تی جانان مبارک لرب العالمین جل جلاله دا خصوصیات ورکولی دي دا کمالات ورکړي دي چې جون به ختم شي عمر به ختم شي ا کمالات نه بیانېږي ځکه خو حضرت حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي وجاءك يا رسول الله جاه رفيع مال رفعته انتهاء یا رسول الله صلی الله علیه وسلم رب العالمین جل جلاله ته داسې خصوصیات درکړي دي داسې کمالات درکړي دي چې ما په ټول عمر کې په ټول ژوند کې د هغې انتها ونه لیده. او بیا فرمایي فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء چې یا رسول الله زما مور زما پلار او زما عزت قربان شه په عزت رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. الله کریم جل جلاله دې زمونږ دا ناسته دا ویل اورېدل په خپل دربار کې قبول او منظور کړي چې ستا د یو قدم چې ستا د دره لرې باسم یو قدم چې ستا د دره لرې باسم ښه پوهېږم چې په هر قدم خپل سر خورم او ستا د در خصمې تلګور د جنت وخت یې زه محمد امین قسم بر اکبر خورم. واخر دعوانا الحمد